چې د دوه کسانو په خپل مابین کې نفرت و بغض او کینه و عناد کول، یا دوه کسان د دنیا پر معاملاتو باندې خوابدي کېدل او سلام سره بندول، چې د دې بیا کم وعیدات او کم عذابونه او د دنیا او د آخرت کم نقصانونه دي. او الله جل جلاله او نبی علیه الصلاة والسلام د داسې بدبختو په باره کې څه حکم کوي؟ ګوره مسلمانان چې په یو معاشره کې اجتماعي ژوند سره تیروي، نو خامخا به کله ناکله پر یو څه شي باندې خبره او خفګان و جګړې او په مابین کې یو څه ناچاکي سره پیدا کیږي. خامخا به پیدا کیږي، د معاشرې زندگی د معاشره ده، دا خامخا پیدا کیږي. حتی چې تر دې پورې خبره ورسېږي چې گئی تعلقات ختمولو ته هم خبره ورسېږي، تعلقات سره ختم کی، سلام سره بند کی. خو بیا شریعت د انسان رهنمایي هم کړې ده چې ګوره ای انسانه، د درو ورځو څخه زیات د چا سره خبرې او سلام بندول یا خبرې نه کول یا تعلقات پر سره ختمول د دنیا په وجه باندې، د دین و د آخرت په وجه باندې نه، دا ناجائز او ناروا عمل دی او د ګناه ډک عمل دی. البته که بیا هم یو خبره په مابین کې سره راشي، نو یوه ورځ یا دوې ورځې یا درې ورځې پورې لا خفګان کول جائز دی چې خفګان سره وکړي، لیکن د دې درو ورځو څخه زیات بیا د هیچا دپاره چې د خفګان کول نه دی جائز، ناروا او په دین شریعت کې ممنوع عمل دی. لکه د بخاری شریف او مسلم شریف حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال. وای د یو مؤمن مسلمان د پاره دا نه دی جائز چې د دنیا پر بنیاد باندې د خپل مؤمن مسلمان ورور سره د درو شپو او درو ورځو څخه زیات تعلقات په داسې طریقه سره ختم کی: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. چې کله دی دواړه په یو لار کې یا په یو ځای کې سره مخامخ سي، نو دا یو هم مخ جنواړي او هغه بل هم خپل مخ جنواړي، په یو ډوډۍ کې سره یو ځای سي، په یو لار کې سره یو ځای سي، په یو مسجد کې سره یو ځای سي، په یو کمره او په یو حجره کې سره یو ځای سي، بده یو د بل مخ سره واړي. حالانکه ګوره چې په دې دواړو کې بهترین انسان هغه یو دی چې په هغو کې سلام اول واچي و بل که څوم خوا به دی سلام ورواچي، دا په دې کې هغه بهترین انسان دی، بل چې دی بدترین انسان. په دې مذکوره حدیث کې ذکر شو چې د درو ورځو څخه زیات د چا سره داسې تعلقات ختمول ناجائز دي چې د ملاقات په وخت کې هم یو د بل څخه مخ واړي. ګوره په حدیث شریف کې د درو ورځو تذکره ځکه وشول نه چې وایي درې ورځې سلام بندول جایز، په حدیث مبارک کې تیر شولو. دا تذکره په دې وجه سره وشوله چې که د یو څه خفګان په وجه سره یو انسان د درو ورځو څخه کم د چا سره تعلقات قطع کړي، نو په دین شریعت کې د دې اجازه شته. یو ورځ سلام بند کړي، دوه ورځې بند کړي، درې ورځې بند کړي، د دې څه زیات نه، تر درو ورځو پورې اجازه شته. ځکه چې په هر انسان کې فطرتاً غصه شته، دا غصه پر انسان کې پرته ده او شیطان هر انسان لري. نو په درې ورځو کې به د ده هغه کومه غصه چې ده، کوم چې شیطان و ده ته دغه بدې وسوسې وراچولې دي، هغه غصه هغه بیا ختم شي او ټنډه به شي. خو د درو ورځو څخه زیات تعلقات ختمول دا ناجائز او ناروا او د ګناه او د عذاب ډک عمل دی. او بیا په دې کې بهترین هغه څوک دی چې هغه د ملاقات په وخت کې په سلام اچولو سره اولوالی وکړي. که څوم سلام باندې په لارې سوځګیس السلام علیکم، هغه ته سلام ورواچي، په دې باندې اولواری وکړي. دغه چې په دې دوه کې بهترین انسان دا دی، والله تعالی او نبی انسان ته خوښ انسان دا دی. نو په دا سلام اچولو سره به هغه د تعلقات ختمولو چې کومه ګناه ده، هغه ګناه به مشر ختم شي، هغه ګناه به میټاو شي. البته که یو سړی بې دینه او بد عقیده و، مثلا پنجپری و، وهابی و، سلفی و، آل حدیث و، داعش و، خوارج و، یا بریلوی خبیث و، یا ذکری و، یا د فکر شاه ولی الله ډله و، یا بل داسې بد عقیده انسان و، نو بیا د هغه سره د درو ورځو څخه زیات هم سلام بندول
او تعلقات سره ختمول جائز بلکې باعث ثواب دی الله تعالی پر دې باندې وتا د ثواب درکې چې د بد عقیده سره سلام بند کې ثواب پر دې باندې الله تعالی درکې تر هغه پرې چې بیرته د اهل سنت والجماعت او عقیده تر اوړي او یا هغه پنځپریت او بریلویت او د ذکریت یا د فکر شاولیلا چې کم ډله د هغه څخه توبه وکړي یا چې دی بیا به سلام ورچې او روغه ور سره کوي خو د دې دپاره ګوره دا ضروري دی چې نیت به دې صفای یعنی بل دنیوي مقصد به دې نه وي تربورګلوي به نه وي مقصد بل د دنیا یو مقصد به نه وي خاص دغه په مقصد به دې چې دا سړی پنجپری دي زما سلام ورسره باندې دا سړی وهابی او سلفی او داعش او خوارج دی اهل حدیث زما سلام ورسره باندې دا سړی بریلوی خبيث زما سلام ورسره باندې دا سړی د فکر شاولی لا ډاله د زما سلام ورسره باندې په دې وجه باندې که سلام ورسره باندې کې الله تعالی وتا ته پر دې باندې عوض لا درکړي ځکه حب الله بغض بالله دا دی چې د الله د پاره د چا سره محبت او اخلاص وساتي او د چا سره بغض او عناد وساتي چې هغه د الله سره لري سړی دغه سره بغض عناد وساتي دا عین د الله تعالی سره محبت دی د خدای د رسول الله سره محبت دی او د یو عالم او طالب د مدرسو د مساجد سره چې محبت وساتي دا عین د الله تعالی سره محبت د خدای تعالی سره اخلاص نو نیت به دې صفایي چې دا کم تعلقات تور سره ختمه نیت به دې تربورګلوي او بل دا شی مې نه